صحابہ سے پیار بہت ہے۔ درود شریف پر شوق صلی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ واجب الاحترام علماء کرام، مشایخ اعظام، بزرگان دین، بالخصوص نمونہ اسلاف جان نشین اکابر علماء دیوبند فضیلت الشیخ شیخ الحدیث مولانا حافظ اللہ صاحب دامت برکاتہم و دامت فیوزاتہم، لائق صد احترام استاد القرآ نجم القرآ جناب مولانا قاری سید اللہ حقانی صاحب دامت برکاتہم، ذی قدر ذی وقار جناب مولانا عطا الرحمن صاحب، ہر دل عزیز شخصیت جناب مولانا فضل کریم صاحب، میزبان مکرم ہر دل عزیز شخصیت مفکر اسلام مفتی محمود رحمہ اللہ رحمت واسعہ دا قافلے سرخیل عالم دی ختم القرآن اور ختم بخاری پر مناسبت سرا مونگ تاسو راجعیم شویو۔ بخاری شریف اگا عظیم کتاب دی، دیر خلق با بخاری شریف اوریدلی، بخاری شریف بے لیدلیم نہیں، لیکن پتا دا اللہ فضل او کرم شم ستا اولاد او بچیت اللہ دا بخاری شریف ختم نصیب کر، ساعت و لمحات تیر کرو۔ دیر خلق بخاری شریف لیدلیم ندی، کولاو کریم ندی، لیکن اللہ دا فضل کرم والدا سے معاملہ کرا چی پا دی کلی کی دا دی اداری پا برکت سرا او دا بناتو دا دی مدرسی دا وجنا اللہ تعالی وڑو وڑو ما شمانو تا او ستا او زما حیا عزت و ناموس تا دا بخاری شریف سر نسبت او دا بخاری شریف ختم نصیب کر پدی دا اللہ تعالی دیر شکر ادا کو۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ بخاری شریف یو عظیم کتاب دی او ہر قسم خلق پا دلائلو کے پیش کی، یا موی بخاری کی راغلی بل موی بخاری کی راغلی۔ اگر بخاری شریف امام بخاری رحمت اللہ علیہ پہلا حدیث ذکر کری دی، اگر تعلق ایمانیات سر دی، او دا پہلا حدیث راوی ابو الحفظ عمر ابن الخطاب دی، پہلا راوی دا بخاری شریف عمر سیب دی، آخری راوی دا بخاری شریف اگا ابو حریرہ دی، دوار راویان اگورا، پہلا راوی دا مکی مکرمینہ مدینی منوری تا ہجرت کری، آخری راوی دا مکی مکرمینہ مدینی منوری تا ہجرت کری، پہلا راوی مہاجر دی، آخری راوی مہاجر دی۔ نا پتہ ہو لگی دا چھے ہجرت شرط تی، دین دا پارا ہجرت شرط تی، آچے پا مختلف طریقوں سر اگر که دریو رزو دا پاری، که سلویخ رزو دا پاری، که چلی دا پاری، که سالن او درون بیرون دا پاری، اور که اتکال دا پاری، که شپگو کالو مدرسی تی، لیکن ہجرت شرط تی۔ ستا با طول زندگی پا یوزے بانی استقرار نہیں، پا یوزے بت نہیں، ستا زندگی کی بدا ہجرت ہوئی، زکا اگر راوی دا بخاری دا ابتدان دا ہجرت تی۔ نمو یو مرگریو یو لوی عالم او مفتیو او دا مردان دا پشاور پا شب جمعہ کی بیان کرو، وی زمان افریقی دا تبلیغ کی تشکیل اوشم، نما تا خلق چی مفتی سے تا چی افریقی تزین ولی ستا مدرسہ نشتا او ستا ادارہ نشتا او دل تا طالبان دی طالبات تی، نو تسا کیا چی تا افریقی دا تبلیغ کیزی، وی ما ہوتا چی پنور کے اللہ دو صفتو نہیں خیسو لگ رہا تاویخ کی نو دکھے گئے ما سو ستا سو بارہ کی زمان دا قیدہ نشتا چی تاسو پینزا وقت منز گزاریے خواہ ازین کی رہے زما پا گمان کے تاسو پینزا وقت منز گزار نہیں، چار سزڑ کی کاری اور ریبی، خو زما پا گمان کے زو گمان وائم یقین نو وائم او گمان کے لگا نرمیشتا، زما پا گمان کے تاسو ٹول پینزا وقت منز گزار نہیں ہے، پینزا وقت منز گزار نہیں ہے، زما پا گمان کے تاسو ٹول تحجد گزار ہے، زما پا تاسو بانے دا گمان دے کہ تاسو بیگا تقریباً ٹولو اور روجے تم تیاری کو نہ کم سے کم تاسو ٹولو سلسل رکعت تحجد کری دی، او داغی دلیل دادی اثر دادی چھ سل رکعت تحجد دی کول نخوب دی پورا شوی ندی دنی من زیاد کسان رہتا پا ناستا اد دی دا تحجد اثر دی زمان نظر کہ تاسو تحجد گزاریے زکا اد دی دنی من زیاد خوزد او دا کسان لگ محبت سر سبحان اللہ ہوئے سبحان اللہ کاری سعید صاحب ماوی اد کسان سبحان اللہ ہوئے جواب ٹول راکو مطلب دا دی ٹول اد دی ناغا نو شرکین ندیزی دیو دول را غختم خوزا زڑا میں خوشحال شو اور زمام علم کے اضافہ شوا چھ پا ثوابے کے و پا ٹوپے کی اد کسانم سبحان اللہ ویلیش نا چھ اد کسان سبحان اللہ ویلیش ویخ کسان بسنگ وائی سنگ بوائی وردار زی اخفل زی چھ مرکز کے بیان کو بیا با ماتا چپ ناسیے چھ مرکز کے بیان کو
بیا به ما ته چپ ناسې د هر ځای د بیان خپل انداز دی د سټیج خپل انداز دی د جلسې خپل انداز دی د جمعې د خطبې خپل انداز دی درس قرآن چې کې د هغې بیل انداز دی طالبات او طالبانو سره چې درس کې د هغې بیل انداز دی شب جمعه کې چې بیان کې د هغې بیل انداز دی شپږ نمبر چې بیانې د هغې بیل انداز دی نو مرکز کې لږ نه یو ښه اب د مرکز انداز دی سبحان الله ټول ووایې طبیعت هم ټیک راته نه ښکاري لږ لږ بیمار هم یې خو ډاکټران خو موږ سره دلته ډېر شي دي ډاکټر صاحب شته بهرحال بیا یو ځل سبحان الله ووایې ما ته پته ولګېده خفه کېږې مخه سوله مارچ ما ته پته ولګېده زنده‌باد مرداباد سره دد شوي ټول عمر هم د زنده‌باد او د مرداباد چغې والي ته اوسه پورې له د سبحان الله نه خبر نه او که ډېر وخت د سرنې او ډېر مصروف وي نه کم سے کم په تبلیغ کې سیروزي له لاړ شه چې تا ته امیر سے په سیروزه کې وي چې څوک یو ځل سبحان الله وي جنت کې دومره غټه ونه لګي سل کاله چې اس منډه وي د هغه ونې سوري بولو د هغه ونې سوري نه ختمېږي دومره غټه ونه ستاسو شته سل کاله چې بولو شته 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 خو چې تاسو کې چا چا سبحان الله وي هغې دپاره دغه ونه شته شته نیم منټ مخکې مې وي نو اوس وی او د دې ته وي د دې ونې نه خو مخکې هم تاسو سبحان الله ویلي ورته ولې وي چې نشته ذوق شوق مظاہروں کے دا مزہ نہ کہی کہ مقرر اور خطیب اپنے عرق میں غرق ہو پسینے میں شرابور اور ثوابی ٹوپئی کے مسلمان ٹس سے مس بھی نہ ہو اور گیلے کاغذ کی طرح بھی نہ بن کیونکہ نہ تو کوئی گیلے کاغذ پر لکھتا ہے نہ کوئی گیلے کاغذ کو جلاتا ہے لہذا ٹولو توجہ شتا ما سے خبر کولا مفتی سے بھی ما ته خلق وی چې دلته مدرسه شته نو ته افریقا کې څه کې خبره مې رایاده شوه وایي ما ورته چې په نور کې الله څو صفتونه ښي یو صفت دا دی چې نور تپش ورکوي نور حرارت ورکوي او دویم د نور صفت دا دی چې نور حرکت کوي دې دواړو کې ډېر لوی خیر دی چې تپش ورکوي نو چې ستا په پاکستان کې نوري دلته به فصل پخیږي خو که نور حرکت پرېښوده نو په افریقا کې به فصل شینې پخیږي به نه نو تا کې به دا دواړه صفتونه وي ته چې کوم ځای کې موجود یې تا نه به هلته هم خیر خورېږي خو هغه ځای ته به ځان تړې نه یو ځای پورې به خاص نه نور چې یو ځای ته ځان حواله کړي دا حرکت پرېږدي نو نورو ځایونو ته به خیر ورسي نو موږ خو تا ته د خیر نه ډک وایو ته د خیر منبع ته د خیر سره چشمه خو خیر به یو ځای پورې محدود نه یو ادارې پورې محدود نه کني زما اداره شته دلته څه کوم چې راغلی ملګب دی توجه هجرت شرط دی دواړه راویان مهاجر دي او پهله راوي عمر صاحب دا مالدار دی او اخري راوي ابو هريره دا غریب دی پته ولګېده په مالدارۍ کې هم دین زده کوه په غریبۍ کې هم دین زده کوه 22 لاک مربع میل باندې عمر صاحب خلافت کوي پاکستان 4.5 لاک مربع میل دی او چل چالم نه ورځي نه غزړو له چل ورځي نه غنه له چل ورځي چل چاله ورځي نه شیت قطع دی بهرحال 4.5 لاک مربع میل چل چال نه ورځي په 22 لاک مربع میل خلافت هم کوي حکمرانی هم کوي نظام د ملک هم چلی لیکن د بخاری شریف راوی هم دي حدیثونه خپل هم زده کوي بل ته هم ښیي دا به صرف د غریبانو بچي ماله مدرسې ته نه راځي ماله به د خان بچي راځي د ملک او د نواب بچي به راځي پاکستان کې څومره صدران دي د ټولو بچیو علم کړي که نه ماشاءالله وزیر اعظم زوی علم کړي دا پوهول غواړي ښه اور یا به د زمیندار زوی یا به د دکاندار زوی یا به د امیر صاحب زوی یا به د حاجي صاحب زوی او لور به الله دې زموږ ته د دین سمجھ او فهم نصیب کړي اور ابو هريره غریب دی دا به ما ته نه ما ته بله یو دوره کوم خو ما سره بخاري شریف نشته ما یې زه څه وکړم ټیک ده زه به تا سره تعاون کوم تا له زه د صحاح سته پوره سیټ اخلم خو زه تا داسې نه عادت کوم چې نن دله زه واخلم سبا دله بل څوک واخلي ته د ابو هريره نه اثر واخله ابو هريره وی زه دومره اوږي وم او دومره لوږه وه ما ته چې زه د مسجد نبوي په دروازه کې د لوږې د وجې پروت وم خلک وی که جوړ د میرګو دوره پرې راغلې ابو هريره وی دا میرګي نه وي الا الجوع دا زه د لوږې د وجې په دروازه کې پروت لوږه ده خوراک نشته لیکن قرآن هم زده کوي حدیث هم زده کوي بخاري شریف هم زده کوي دې وجې نه په دین کې به دې ته نه ګورې چې مالدار او غریب دی تور دی سپین دی پښتون دی پنجابي دی په د دین تعلق دا زده کړې سره په هر رنګ کې اور بیا انقلاب د بناتو مدرسې سره راځي د چا چې د بناتو مدرسې سره مینه وه او څوک چې دا مدرسه غواړي او یو ځای کې کېدی یو کس په مدرسه چلی هغه سره به د چا نه لګي نه د دغه یو کس د وجې د مدرسې نه نفرت مه کوه اخرت به دې تباه شي اخرت به دې خراب شي نفرت مه کوه
دا خو اداره ده، دا خو قرآن دی، دا خو بخاري شریف دی او دلته څه ګرنټ نه ښودل کېږي. خو مدرسه چې کم کار کوي د بناتو مدرسه، هغه انقلاب د بنینو مدرسې سره هم نه راځي، کم انقلاب چې به الله تعالی د بناتو مدرسې سره راولي. تاسو ګورئ، زه به سمپلی مثال درکړم، یو آسان ساده. نوح علیه السلام څومره موده تبلیغ کړی؟ عمر یې نشته، قرآن حدیث کې د عمر ذکر نشته، بس هغې کې اختلاف دی، بس اختلافي خبرې پرېږدئ. موږ تبلیغیان یو، موږ د محبت خبرې کوو، پرېږدئ اختلافات. توجه، 9 سوه کاله دعوت او تبلیغ کړی و. موږ د شپې اودیو د ورځې تبلیغ کوو، قرآن ذکر کوي لیلا و نهارا، د شپې هم تبلیغ کوو، د ورځې هم تبلیغ کوو، په پټ هم تبلیغ کوو، په ښکاره هم تبلیغ کوو. اوی جي صاحب چې 9 سوه کاله څوک تبلیغ کوي، 9 سوه کاله، خو ما ته ګوره د بناتو مدرسه نه وه هلته که نه، د مستوراتو مدرسه نه وه. د نوح علیه السلام ښځه تربیت یافته نه وه. په دا جمله وایه، ځکه د نبي ښځې باره کې بل قسم الفاظ استعمالول نه دي پکار. د نوح علیه السلام بیبي تربیت یافته نه وه، نو چې مور تربیت یافته نه وه، نوح علیه السلام داسې تبلیغي دی چې 9 سوه کاله تبلیغ وکړو، خو چې مور د مصلي نه لرې ده، مور د جانماز نه لرې ده، مور د تسبو نه لرې ده، مور د تربیت نه لرې ده، نو چې مور تربیت یافته نه ده، نو کنعان په طوفان نوح کې غرق او تباه شو. ای کو لږه کمه اواز اوپن کړه، او بیس زما دومره ډېر بیس مال الله راکړی چې دې ته ضرورت نشته، بیس پې ته بند کړه. اور بل طرف ته وګوره، ابراهیم علیه السلام ولولی توحید والا، خو ابراهیم علیه السلام دعوت اور تبلیغ سره سره د ابراهیم علیه السلام بیبي هاجرہ سلام الله علیها رضی الله عنها حیا والا، عفت والا، پاک دامن دا، پاک لمن دا، شب بیدار دا، تهجد گزار دا، با پرده دا، با حیا دا، با وفا دا، منز گزار دا، تربیت یافته ده. ابراهیم علیه السلام بیبي څه ده؟ وایي جمله وایي څه ده؟ څه ده؟ تربیت یافته ده. د بناتو د مدرسې اثر ګوره، چې مور تربیت یافته ده، د مور په تربیت سره به اولاد بچي نیکان کېږي. مور تربیت شروع کړو، اسماعیل د پلار په رضا کې د رب رضا ده، پلار ناراضه شه رب به ناراضه شي. پښتنو واورئ، خواتین اسلام واورئ، مستوراتو واورئ، د بچي تربیت دا به مور کوي، د بچی تربیت دا به مور کوي. پهله درسگاه دا مور ده، پهله د تربیت اداره دا مور ده. چې مور تربیت وکړو، اسماعیل علیه السلام تابعدار شو، فرمان بردار شو، نیکو کار شو، تابعدار شو، او داسې تابعدار نه، داسې تابعدار شو چې ابراهیم علیه السلام ورته وی یا ابتی یا بنیا انی ارا فی المنام، بچی زه خوب وینم او په خوب کې دې ذبح کومه. نو بیا اخر کې ذکر دی فانظر ماذا ترى، نظر عبارت د غور او فکر نه دی. پلار دا نه وي، اسلوب د قرآن دا دی، اسلوب د قرآن دا دی چې پلار تم د خبرو چل ښیي چې ته داجی که نه او ته دادای او ته پلاری. نه اجي صاحب ته چې پلار یې زوی سره به ته څنګه خبرې کوې او زوی به پلار سره څنګه خبرې کوي، دا خبرې دواړه قرآن ذکر کړي دي. فانظر نظر عبارت د غور او فکر نه دی. نه بچیه زه خو تا علالوم خوب وینم ذبح کوم دی، خو ته غور او فکر وکړه. او ما دا ترا ستا رایه څه ده؟ موږ چې سیروزه کې لاړ شو، امیر صاحب یار یو کس خپله رایه ورکوي. څه ورکوي امیر صاحب؟ خو په رایه کې اختیاري، په رایه کې اټل نه، حکم نه، اډر نه، رایه کې اختیاري، که منې او که نه منې، خو رایه ورکړه. نو زوی ته یې دا وي چې ستا رایه څه ده؟ ستا رایه څه ده؟ رایه دا نه چې موږ پښتانه زه پلار یم، زما خبره د کاڼي کرښی سنبالې کېده. ته به زوی ته داسې نه چې زما خبره داسې خبره ده، اټل خبره ده. ابراهیم علیه السلام زوی ته خبرې کوي، فانظر ماذا ترى، زه خو تا ذبح کوم حلالوم دی، خو ته پهله غور وکړه، فکر وکړه، او ستا رایه څه ده؟ هغه د مور په تربیت سره تابعدار. د بناتو د مستوراتو د مدرسې عظمت وګورم، تابعدار او فرمان بردار شه. پلار ته جواب ورکړه یا ابتی افعل ما تؤمر، هغه فعل وکړه د کوم چې تا ته حکم شوي. ما به د صابرینو نه بیا مومي. پته ولګي چې دا مصیبتونه تکلیفونه په چا راځي او دوی صبر کوي، د صابرین کامیاب دي. اسماعیل علیه السلام وی آزمایش دی، خو زه به پې صبر وکړم، صابرین کامیاب دي. په خپل دا خبره وکړه، زه به د هغه خلکو نه یم چا چې صبر کړی دی او امید دی زه به کامیاب یم.
ډاکټر شیر علي شاه المدني، زه د هغوی د کور خادم، د هغوی د اجرې خادم. ما د ډاکټر صاحب الحمدلله ډېر وخت خدمت کړي، استاد العلماء، استاد المجاهدین. او ریون مرکز ته امتحان لته ریون مرکز کې چې کله امتحان وته سالانه د ختم بخاري هغې له به پهله امتحان لته، چې کله موږ 2003 کې هغې سره دور تفسیر کو نو چې دې آیات ته راورسېد وایي خوب لیدل ابراهیم علیه السلام د چا باره کې؟ اسماعیل علیه السلام باره کې. وایي هغه پرې لبیک وي او تابعدار شه قربانۍ ته ذبح ته. او وایي که دا د 2000 خبره ده. او وایي که چېرته د دې زمانې پلار خوب ولیده او د دې زمانې زوی ته دا خوب بیان که چې بچیه ما بیګا خوب ولیده او په خوب کې مې ته حلالولي، نو ته غور فکر وکړه ستا رایه څه ده؟ وایي د دې زمانې زوی به پلار ته وایي چې داجي بیګا دې روټۍ ډېره کړې وه، ګډ وډ شیطاني خوبونه وینې، اوس راپسې په خوب کې هم چاړه ګرځوي. خو لږه به دې خوړه که نه؟ تا ته چا چې دومره ډېر خوراک کو؟ تا د ډاکټر صاحب خبره هم ونه منله چې ډاکټر صاحب کم خوراک کو؟ تابعدار شمور او 120 سال عمر او 98 سال عمر د پلار د ابراهیم علیه السلام د هاجري عمر داسې عمر دی 120 سال او 98 اگر چې د عمرونو کې اختلاف وي. دومره عمر کې الله تعالی اولاد او بچی ورکی او بیا د الله حکم راشي زه اوس خو یې ذبح که که نه، اوس یې قربان کا. ته د څاروي په مرۍ چاړه راکاږې، لږ خپل اسلامي تاریخ او هسټري وګوره، دا چاړه د چا په مرۍ پیل راښکلې شوې ده؟ دا ذبح ته څوک پرېوتي دي؟ حاجي صاحب وره روان یې که چې کله روان که سترګې ورله تورې کړي، لباس یې ورته واچو، چې کله لباس واچو د مینا میدان به تاسو ټولو لیدلي، ما لیدلی دی کوم ځای چې اسماعیل علیه السلام ذبح کولو ته الټه سملو، هلته یو ستون یو پیلر دی، اوس هم هغه ستون دی، هغه پیلر د هغې علامت دی، هلته یې ورسو. بیا بچی تابعدار څنګه وي؟ موږ ته ګوره د تابعدارۍ سبق دا دی بچیا، د فرمان بردارۍ سبق دا دی تم تابعدار شه د والدینو، زه به هم تابعدار شم د والدینو. څو کاله مخکې اعتکاف ته زه ناست وم، څومره سټوډنټان طالبان چې ما سره اعتکاف ته ناست وو، ما په ټول اعتکاف کې درس قرآن هم وکړ، درس حدیث هم وکړ او تربیت اولاد باندې په اعتکاف کې. دې وجې نه کم سے کم اعتکاف چې عوام کینی یو ورسره عالم پکار دی، یو سمجدار پوی کس پکار دی چې د دې د شپې او د ورځې او د دې د زندګۍ او د دې ټول ارس دوی ته خبرو کې مکمل. کله کله علماء هم لږه قرباني پکاري چې کله اعتکاف وشو او موږ ټول په والدینو د والد شان، د مور مقام، د پلار فضیلت، د مور فضیلت باندې خبره وشوه. اختر ورځ شوه عیدګاه ته لاړم، ما عیدګاه کې خطبه وکړه و چې خلک را سره د کم سټوډنټ د کم طالب پلار چې را سره میلاوېده یو را ترغاړوځي او جاړي. نو ما ورته جي صاحب ولې جاړي؟ وایي پته نشته چې په دې اعتکاف کې زموږ د بچو سره څه وکړو. ما یې څه مې وکړو، خو چې څنګه اعتکاف ختم شو کور ته راغی نو یو زویم راله خپل سر یې زما په جویله کې کېښوده، په ژړا شو چې ما خو د پلار مقام نه پېژنده چې پلار څه ته وایي. دا خو په اعتکاف کې ما ته مفتی صاحب ووایي، د مور څه مقام دی؟ دا خو په اعتکاف کې ما ته مفتی صاحب ووایي. وایي زموږ د بچو نه دې په 10 ورځو کې سړي جوړ کړو، پلار یې وپېژنده، مور یې وپېژنده. د تابعدارۍ درس دی. روان یې که چې هلته ورسېده اسماعیل علیه السلام ورته بابا جان ما چې ذبح کې که نه او د الله حکم دی نو خپل سترګې دې کلکې وتړه. الفاظ د ډاکټر صاحب دي، خپل سترګې کلکې وتړه، هسې نه شفقت پدري غالب شي. جمله هم د ډاکټر صاحب ده، شفقت پدري غالب شي، د الله حکم کې تاخیر را نه شي. دا سترګې دې وتړه چې زه درته نه ښکارم، او زما لاسونه هم کلک وتړه، زما خپې هم کلکې وتړه، هسې نه زما خپې لاس کوله دي او زما په مرۍ چاړه کېدي او دا رګونه مې کټ شي او زه خپو لاس وټکم، حرکت ورکم، زما د خپو لاسو په حرکت سره بابا جان تاسو ته تکلیف ونه رسېږي. بچې ټوکړې ټوکړې کېږي، خو پلار ته وایي چې تا ته تکلیف ونه رسېږي، ذبح کېږي. پلار ته چې تا ته تکلیف ونه رسېږي، الټې سملو څنګه چې تاسو ګډ او چیلې ذبح کوئ، الټې سملو د خپې دا ګوډې ورته اړمې کړې، په ګس لاس یې ولې د سر ویښته ونیسل، په ښي لاس یې خنجر راواغستم، چاړه یې دې مرۍ ته ورله نږدې کړه، بسم الله الله اکبر. چاړې چې راښکله رګونه کټ شو، وینو داري والې د حرکت محسوس کړ چې سترګې کولو کړې چې ویې کتل د جنت نه ګډ راغلی دی، ګډ ذبح شوی دی. اسماعیل علیه السلام روغ رمټ ولاړ دی. رب کائناتو فرمایي یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا، خوب دې رښتیا کړ، خوب دې رښتیا کړ. رب فرمایل دنیا کې به ډېر خلک قرباني کوي، او ابراهیم علیه السلام تا چې کومه قرباني وکړه بذبح عظیم، تا عظیمه قرباني وکړه. د دې قربانۍ شاته غټ اختر کې موږ تاسو قرباني به کوو که نه انشاءالله.
امت ته اهم فریضه ملو شوه. صحابو تپوس وکړو مل اضحی یا رسول الله، دا قرباني څه شی دی؟ زما نبي سنت ابیکم ابراهیم، دا د ابراهیم علیه السلام سنت دی. په غټ اختر کې پښتنو موږ تاسو چې قرباني کوو، دا قرباني شاته چې امت ته دا عمل ملو دی. اسماعیل علیه السلام چې قرباني ته چا تیار کړی دی، د اسماعیل تیارېدو ته قرباني جوړېدو ته د مور لاس دی. وایي د چا لاس دی؟ د چا لاس دی؟ د چا لاس دی؟ تربیت به مور کوي جی صاحب، تربیت به مور کوي. دا د بناتو مدرسه ضروري ده. پیل مال په اسلام باندې خدیجه الکبرا چا مسجد له ځمکه ورکړه، چا مدرسې له ځمکه ورکړه، چا په خلکو غریبانانو مال تقسیم کړ، مدرسې سره تعاون وکړ، مدرسې له چانده ورکړه. لیکن په اسلام که پیل د چا مال خرچ شوي، هغه نارینه نه، هغه سړی نه، هغه رجال نه، هغه نساء ده، زنانه ده، عورت دی. خدیجه الکبرا مال دا په اسلام باندې پیل د خدیجه مال خرچ شوی دی. اور صحابو کې راځي مونږ کارنامې اورو، مونږ د کارنامو خبرې کوو. هغه ډېر لوی بهادر دی. ورشه د مولانا الیاس رحمت الله علیه د مور تپوس وکړه، ورشه تپوس وکړه مور څومره دینداره وه. حافظ الحدیث انور شاه کشمیری رحمت الله علیه وګوره مور یې څوک وه. ورشه چې مور فاطمه وه، بچې حسن او حسین وو. چې مور فاطمه وه، بچې شیخ عبدالقادر جیلانی وو. چې مور ذاکره وه، بچې شیخ العرب والعجم حسین احمد مدنی وو. چې مور عابده وه، بچې حافظ الحدیث انور شاه کشمیری رحمت الله علیه. ها چې مور ذاکره وه، بچې بانی تبلیغ جماعت مولانا الیاس رحمت الله علیه. تو خو مولانا الیاس رحمت الله علیه پیژنې؟ مولانا الیاس رحمت الله علیه ته دا فکر، دا جذبه، دا د امت طرف، دا درد، دا د مور د وجې ملو دی. د بناتو د مدرسې اهمیت وپېژنه، د مستوراتو د کار اهمیت وپېژنه. هغه عمر رضی الله قاري صاحب تلاوت وکړه، هغه عمر چې په 22 لاکھ مربع میل خلافت وکړه، هغه عمر چې د هغه د وجې بخاري شریف ذکر کړي 15 پیرې قرآن نازل دی، او چې ټول راجمه کې 22 مرتبه الله د عمر د وجې قرآن نازل کړي. څو پیرې؟ 100 پیرې. او بیا موږ دیوبندیانو چې عقیده بیان کړي نه، بیا خو راباندې وخت نه تېرېږي. 22 مرتبه روزه کې به تراویح کوې که نه؟ چې تهجد کوې تراویح به کوې که نه؟ څومره ښه ګمان مې در باندې بیا هم نه منې. توجه، الله تعالی چې 22 پیرې الله د عمر مني او پښتنو، نو موږ به د عمر 20 رکعاته نه منو؟ نه به منو. وی الله یې مني موږ یې منو، الله یې مني موږ یې منو. توجه، ما ته یو کس وایي 8 دي، ما ورته 20 دي، ما ته بیا وایي چې 8 دي. ما وایي اختلاف به نه کوو، اختلاف به نه کوو، مناظر اسلام نیم. خو چې ما 8 وکړي، ما 8 وکړي، تا 8 وکړي، تا 8 وکړي، ما 20 وکړي، زمونږ په 20 کې 8 رالي، بس خبره ختمه شوه، غیر بدلوه. مونږ خو ومنلې که نه؟ تا سره ټایم نه و، زه اوزګار یم، مونږ 20 وکړې، بس خبره ختمه شوه. دا او دا جومات تللی تشکیل ته یو ځای ته، هلته امیر صاحب گشت کې لاړ که نه حاجي صاحب، ناغه کسان بار ناست نا، امیر صاحب ہوتے مسجد میں کیوں نہیں آتے؟ ہوتے جو وہ 8 رکعت پڑھتے ہیں، وہ 20 رکعت پڑھتے ہیں. امیر صاحب ہوتے جو 8 رکعت پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، جو 20 رکعت پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں. ہمیں ان کے پیچھے جانا ہے جو بالکل نہیں پڑھتے، جو بالکل نہیں پڑھتے. جو ادھر ہاتھ رکھتے ہیں تو نماز میں رکھتے ہیں، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں. جو ادھر ہاتھ رکھتے ہیں وہ بھی نماز میں رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. نو دا خو دواړه مونځ کوي، چې څوک مونځ نه کوي راځه د هغې فکر وکړه. بې لمازه دې اوړي راوړي او ما ورته نورو کیسو له زور ورکړي. لږ د اصلاح، الله دې موږ ته د اصلاح ذوق نصیب کړي، الله دې موږ ته د اصلاح ذوق نصیب کړي. بهرحال عمر صاحب د وجه قرآن نازل شو، قاری صاحب تلاوت وکړ، د پردې حکم نه و، زنانه پرده نه وه، حجاب نه و، ستر نه و، جلباب نه و. خبرې جی صاحب حتی د پیغمبر بیبیانو مخم لوس مخو سرګر امام بخاری صاحب ذکر کړي دي. امام بخاری رحمت الله علیه بخاری شریف کې ذکر دی د پیغمبر بیبی د هغې نوم براو، د هغې نوم یې بدل که میمونه، به روایت دیگر زینب. دا کور نه بار لاړه ضرورت دپاره، چې کله بار لاړه نو مخې کوله و سرګن مخ لوس مخو د کافران چوک کې ولاړ دي. ښځه د ښکاري چې روانه ده، د مسلمانانو پیغمبر د رسول د نبي ښځه روانه ده. عمر چې دا منظر وکړ چې ښه دا مشرکان کافران زموږ امهات المؤمنین ده، زما د پیغمبر حرم دی، زما د پیغمبر ناموس باره کې کافران ګوتې اوچتوي، اشارې کوي. د عمر غیرت جوش کې راغی، رب کائنات جبرائیل راولېږه، زما په نبي د قرآن دا آیات نازل شو، یا ایها النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن. پیارے نبی جی
قل لازواجکا اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے وبناتکا اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے ونساء المؤمنین ٹول مومنان زنانو تو ہے یدنین علیہن من جلابیبہن ضرورت پر چکور نہ بار اوزے جلباب کیوزے سطر کیوزے پردہ کیوزے مستورات حالت کیوزے حیا کیوزے پردہ کیوزے ویلشم کمور تا پردہ ملاو دا عمر دا غیرت دا وجی خور تا پردہ ملاو دا عمر غیرت دا وجی لور تا پردہ ملاو دا عمر غیرت دا وجی خواتین اسلام کم مستورات دی پس سطر کی دی عمر غیرت دا وجی عمر تا اللہ دا اسلام دولت دا خپلی خور فاطمہ بنت خطاب دا وجی نصیب دا مستوراتو دا کار اہمیت تی دا بناتو مدرسہ ضروری دا وائی دا بناتو مدرسہ ضروری دا ریحانت الہند شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ فضائل اعمال کی دا عمر دا ایمان راوڑلو واقع ذکر کری دا کنا عمر صاحب زمان دا پیغمبر دشمنی دم رحت کی دا چھو سڑی دے زوک والی چھو دا پیغمبر ختم مولو پس روانی ہے جسے جو قاتل بن کر جا رہا تھا چاورتے جاؤ ماں اٹک کم دا خبر کڑی ہوا جاؤ بہن اور بہنوی کا خبر لو تلار مسلمان پیغمبر ختم خور دی غیر دین شوی دا اوخی دی بل دین تاوڑی دلی عمر کے خود جلالو لار غصہ کہ اگر قاری سے پٹ شو استاز چے پٹ شو خور یہ او خلا خور لے مخ تک سر کپا گزار چکلے غصہ ٹنڈا شوا ورق پیج صحیفہ اگر پانا بہار پاتے شوا پا کم چے قرآن لکری او دی قرآن دکاو خور تاوی تراکا سز دکاوے اسے بے جا اعتراضو نمکو تحقیق تا خبر رسوا بے اخپل کاریو کو وی سز دکاوے پا دی پانا باندی سلی کلی دی سلی کلی عمر تخور ہوئی عمرہ دا قرآن پاک دے سشے دے سشے دے قرآن پاک دے زان پاک کبیا بول اللہ سوروڑی منگوئی اللہ پاک قرآن پاک نبی پاک درود پاک اللہ پاک دے قرآن پاک نبی پاک درود پاک چھ اللہ پاک دے قرآن پاک دے نبی پاک دے چھ اللہ پاک دے بدن پاک واڑی لباس پاک واڑی نظریہ پاک واڑی سوسائٹی پاک واڑی ماحول پاک واڑی تصور پاک واڑی سوچ پاک واڑی خوراک کلو حلالا سرے پہ حلال نہیں دی ملی اور پسی سنگ دی حلالا طیبہ ڈاکٹران حضرات تشریف فرما دی مازیگر ٹائم کی سبزی اپروٹ ارزانی بولو ارزان بولی دا باسی دا بوسیدہ شوی دا زاڑی چے کل پروٹ او سبزی ہاں دا زڑشوا غوخہ چے زڑشوا دا حلال خدا حلال خدا خو فقہ حنفی دا مکروہ دا دا انسان صحت دا پارا اور ہیل دا پارا دا انسان دا جسم دا پارا مفید دا کہ غیر مفید دا بولو غیر مفید دا نو حلال خورا خو پاک خورا او سوک چے پاک نہ خوری ورش چین کی جاپان کی ماں بحیریہ ٹاؤن اسلام آباد کی ویڈیو وہ چین والے اور وہ جاپان والے جو چوری کانٹے سے کانے والے ہیں بے شک پلیٹیں ان کے صاف ہوں گی لیکن دا چینیانو خوراک سو چمکاڈرو سشیو سبو تو پختو کی بسو ہوئی خاپیرک خوراکو شمشتے خوراکو ماران خوراکو چه گندگی خوراکو پا کرونا کے اختر شو کنا او چه دا چا خوراک پاک انشاءاللہ آگی تا کرونا ڈاکٹر سے بیا سوئی چه سڑی دیو انسان دا خپل خوراک خیال ساتی بیا اغتا جسان پاک ساتی بچا کے رکھو عمر سے چه غسلو کو زان پاک او پا پاک اللہ سے دا قرآن ورق راواغس چه دا قرآن ادبیو کا اللہ ورطا دا ایمان دولت نصیب خپکی گئی مدرسے دیر شی خوشحالیم پی خواہ سرب بیدبیم دیر شوا پخوا ترجمہ سکے بخاری شریف سکے چالا قرآن پا ناظرم نورتا خو قرآن لبے دو کپڑی ورکولی ہو با قرآن قمیصو بل با قرآن غلاف ہو او خبری دا مسلمانانو دا پختانو پا کور کی با قرآن کم سے پروتو دا کور دا کمری دا دروازی درشل دا پاس بے تختہ ٹکولی ہوا اگی دا پاس بے قرآن اخیو دادی دا پارا چمونگ دن نبار کی گو چمونگ دن نبار کی گو چا قرآن زمونگ سر دا پاس چا قرآن زمونگ سر دا پاس کمال ادبو پا پختنو کے کمال احترامو من بیدبے سر روانی علم تسبق گوری قرآن تسبق گوری پیغمبر تسبق گوری دا یورپ طریقی دی اچھتی کری دی سنتو نپرد کے سنتو تسبق گوری اللہ دی پیغم خادے کی منگت دا پیغمبر اتباع نصیب ناشر قرآن جامع قرآن عثمان ذو النورین عثمان غنی
رضی الله عنه تعالی د ایمان دولت د خپل تور د وجه نصیب کړه. چا د وجه؟ چا د وجه؟ ها د زنانو قرباني وګوره، هر دور کې زنانو قرباني کړې ده، هر دور کې د سړونو او د صحابه او صحابیاتو نه قرآن ډک دی. راشه لږ د تابعینو دور ته راشه. الهی کلمت الله دپاره نن د بناتو مدرسه ده، زما او ستا کمال نه دی که دې طالباتو دا ختم بخاري نه و، که دا د مدرسې معلمه نه وه، که دا باجي نه وه، که دا فاضلات نه وې، که دا قاریات نه وې، دا معلمات نه وې. ما او تا دلته څه کول؟ دا ما او تا چې راغلي دا د مدرسې د وجې راغلي. څه د وجې راغلي یو؟ قرباني زنانو کړې ده. حاجي صاحب هغوی قرباني کړې ده. ماحول جوړ شو. پهله خو ابتدا کې مخالفت شروع چې نه زنانه د بار نه وځي، مخالفت شروع. شکر دی الله فضا جوړه کړه الله د بناتو. او تاسو نه تپوس کوم دا طالبات چې په دې بورکه کې، په دې حیا کې، په دې جلباب کې، په پرده کې مدرسې ته راځي، شیطان په دې خوشحالېږي؟ امریکا په دې خوشحالېږي؟ وایا امریکا دا بورکه غواړي؟ امریکا دا مدرسه غواړي؟ ستا دا اداره دا د باطل په مخ سپېړه ده، دا د امریکې په مخ باندې سپېړه ده. او زم یو نه سمې تودې سپېړې په کار دی ولا که نه دي په کار ولا؟ بهرحال هلته بې حیایي وګوره، دلته حیا ده، هلته بې حیایي ده، دلته نکاح ده، هلته ظلم دی، دلته امن دی، هلته کفر دی، دلته اسلام دی. دا د بناتو د مدرسې یو ډېر لوی احترام دی. دې وجې نه ابو قدامه بیان وکړه الهی کلمت الله دپاره، ما بیان وکړ الهی کلمت الله دپاره. دا مدرسه د کور د پاسه ده، څومره مارکیټونه کور د پاسه دي، څومره ډسپنسرۍ د کورونو د پاسه دي، څومره سکولونه د کور د پاسه دي. زه خراج تحسین پیش کوم ډاکټر صاحب، تا د کور د پاسه د حیا محور جوړ کړ، د پردې مرکز دې جوړ کړ، د مستوراتو مرکز دې جوړ کړ، اداره دې جوړه کړه، ختم بخاري اهتمام دې وکړ، مدرسین دې وساتل، معلمین دې وساتل. تاسو نه تپوس کوم دا مدرسه دې کور د پاسه په کار ده که چېرته بل ځای ورله واخلو؟ راکې جواب. مستقل ځای په کار دی یا که مثال یو خوا بل خوا دا ځای نور هم کولاو او خوا کې ورسره یو ګاونډي او د هغه کور په موږ راخرڅوي نو وایي خلوتې لکه او نه خو کوې که نه وایي خلوتې چې دا ته هم تالې تې واخلم بیا به زر به چې او جي وایي خلوتې. زموږ علمي دا که د مدرسې خبره چا سره کوو نو غوږ راته څوک نه ږدي، او که ده ته یو کس بل کس په غوږ کې وي چې هغه د په کارنر یو پلاټ میلاویږي نو بل ته په غوږ کې وي ماله به یې وانلې ته بس پلاټونو له دې زور ورکړی دی، پلاټونه اعلی. بهرحال ابو قدامه بیان وکړه خلکو ته مال راکې، څه راکې؟ څه راکې؟ ته خو خبرې کوې که نه؟ دا په 144 نه لګېدل په خبرو. زه ډي پي او پېژنم، ښه د ثوابې ډي پي او پېژنم. توجه، مال راکې، جان راکې، اولاد راکې. ابو قدامه بیان وکړ وی خلکو اخلاص او تعاون وکړ، خلکو چانده راوړه الهی کلمت الله دپاره. وی ښه ډېر چانده جمع شوه. وی چې بار لاړم یو زنانه جلباب کې ده، بورکه کې ده، په پرده کې ده. ما ته وی چې ته ابا قدامه بیان کې مسلمانان نه د الله د دین دپاره مطالبه کې. ما وی او زه ابا قدامه یم. ما ته وی تا د الله نوم واغسته، ما سره خو نور څه قیمتي نشته، خو جو قیمتي ہے ما په دې رومال کې په دې پنډوکي کې ګټلې بنې سی ہوئی دا رانه قبول کا. ابا قدامه کور ته راغلم، زما روژه وه، روژه ماتې تیاری مې وکړه، ډیوه لاټین مې ولګو، روژه مې ماته کړه. ما مقدس رومال، پاکیزه رومال غوټې چې کولاو کړې ګورم چې په رومال کې د زنانه د سر د ویښتو نه جوړ شوی پړې پروت دی، په هغې خاورې خټې لګېدلي، په هغې کې خط دی، خط کې لیکي یا ابا قدامه. مخکې کال زما رور شهید شو، دا بل کال د الله په لار کې زما کور والم شهید شم، نو تا د الله نوم واغستو نو ما سره خو نور شنو، مال الله تعالی اوږده ویښته راکړي، ما یې خو چې مړه شم ویښته به را سره قبر ته لاړ شم، ما له به څه فایده راکړي. ابا قدام ما خپل ویښته کټ کړه، ما د خپل ویښتو نه پړې رخ کړه، ما یم سبا میدان کارزار کې یو مجاهد ته د پړې ضرورت راشي، پړې نه زما د ویښتو نه جوړ شوي پړې په طور د رسې استعمال شي. ابا قدام چې خدایه چغې مې واله چې ربا یو زنانه خپل ویښته قربانوي، خپل ویښته قربانوي. زه ویښته نه غواړم خو زه چې څه غواړم ستا توجه غواړم. توجه، ټوله شپه مې جړا کې تېره کړه، سهار میدان کارزار ته لاړم چې میدان کارزار کې سپایان فوجان مجاهدین صفونو کې ودرېږي، د لرې نه یو کس په اس سور روان دی، ما ته اوازونه کوي یا عمي ابا قدامه، یا عمي ابا قدامه، او زما کاجي زما تره چاچا ابا قدامه. زه راغلم اومې کت وړوکې هلک په اس سور دی، ما ته وایي ابا قدامه مخکې کال مې ماما شهید شو، دا بل کال مې پلار شهید شو، بیگا میں بوڑھے مورم قربانی کری ہوا. ابا قدامہ میں بھی قربان ہونے کے لیے آیا. میں بچے تو خودیر ورکوٹے
رسول الله مبارک کم عمر جهاد کې شرکت نه منې کړي ما د هغه د جذبې قدر وکړو ځان سره مې واغسته کافرانو حمله وکړه موږ مقابله وکړه الله مسلمانان اور مجاهدین فتح اور کامیابۍ سره هم کنار کړه مال غنیمت هم راجمع کړه شهدا هم راجمع کړل زخمیانو د دې هلک خیال راغی ما چې دا هلک څه شو چې کوم ځای دی وایي چې ورغلم د زخمیانو شهداو په منځ کې پروت دی او پریادونه او زیرګي کوي وایي چې ورغلم مخامخ د زړه د پاسه د وینو انبار پروت و وایي پته راته ولګېده چې په مخامخ گزار لګېدلې د مخامخ گزار د بهادرۍ علامت ما ته دیوبند بهادري وښودله حسن جان شهید رحمت الله علیه وینه پېښور کې پرته ده مولانا سمیع الحق شهید رحمت الله علیه 35 د چړې چاکوانو گزارونه په دې زړه باندې په سینه باندې وخوړ کائنات ته وښودل حقانیه هغه اداره ده حقانی والا چې بوډاګان شي د دشمن گزار پملا د بزدلې نه مخامخ په سینه د بهادرۍ ګلاب ما ته زما شیخ بهادري ښودلې ده اسلام بهادري ښیي ابا قدامه چې ورغلم ما ته وایي چې غوږ دې رانږدې کړه ابا قدامه خپل غوږ د هغه په شونډو کېښود شونډو ته حرکت ورکړ ما ته ابا قدامه بس اخري جمله ووره اخري خبره ووره اخري بیان ووره اخري لفظ ووره زما اخري وصیت ووره ابا قدامه پلار مې پاتې نه شو ماما مې پاتې نه شو ان قریب زم شهید کېږم زه به پاتې نه شم خو ابا قدامه بوډۍ مور مې کلي کې یوازې پاتې شوه زما د مور تپوس به څوک کوي زما پلار پاتې نه شو د الله په لار کې شهید شو زما ماما شهید شو ان قریب هم شهید شم خو ابا قدامه ته د بناتو د مدرسې د اهمیت نه څه خبرې راشه په سر باندې د حیا چادر ورکه صادر ورکه پرده ورکه حیا ورکه ابا قدامه بوډۍ مور مې یوازې پاتې شوه خو کلي ته چې لاړ شي وطن ته چې لاړ شي زما د 4-5 کالو وړه خور ده ابا قدامه زما د خور په سره به د شفقت لاس کېده چغې مې والې چې خدایا یو داسې خاندان چې د الله دین د پرې ځان تعالی ترغه که فتح او کامیابي یو طرف صدمې واغستم کلي ته را روان شو تاسو مې استقبال کوئ د علماو استقبال کوئ د لیډرانو استقبال کوئ حج عمرې نه چې خلک راځي استقبال کوئ تعالی چې ریال اور دراهم د دوبۍ او سعودي او قطر نه راوړي استقبال کوئ یو دور به چې مجاهدین به غارمین کامیاب او کامران راتله استقبال به کېده رب دې هغه دور بیا راولي بولو رب دې هغه دور بیا راولي ابا قدامه کلي ته چې راورسېدو ډاکټر صاحب کلي ته چې راورسېدو د خپل خپلوان استقبال ته ولاړ دي ابا قدامه د لارې یو جانب یو اړخ ته پیوسته دیوال سره متصله دیوال سره جوخته یو وړه ماشومه ولاړه ده نو کله د یو نه تپوس کوي زما رور رانغی کله بل نه تپوس کوي زما رور رانغی کله بل نه تپوس کوي زما رور رانغی ابا قدامه وایي ما هغه ماشومه ځان ته رانږدې کړه چې تا ته څه ووایم چې ستا ورور څه شو تا ته څه ووایم چې ستا پلار چېرته لاړ ما ځان ته رانږدې کړه مور یې دروازه کې شوه مور یې ما ته ابا قدامه بشارت دینے آئے ہو یا تعزیت دینے آئے ہو ما وی اما پوی نشم ما ته که بچې مې شهید شي مبارکباد را ما ورته مور الله ستا بچې په شهادت سرفراز کړ ماشوم یې زما غېږ کې یو کرکه واله روح یې پرواز وکړ او د ثوابې مسلمانه او د ټوپۍ مسلمانه ځان نم تپوس کوم ستا نم تپوس کوم د کور په چار دیواره کې بره په مدرسه کې با حیا با وفا تمام خواتین اسلام مستورات نم تپوس کوم دا زنان چې سبا د قیامت پر ورځ د الله په عدالت کې ولاړي او رب کائنات تپوس وکړي چې دې زنانه غرور قربان کړ خاوند یې قربان کړ د سر ویښتې قربان کړ زوی یې قربان کړ لور یې قربان کړ تعالی مې ستا په کلي کې ستا په ملک کې عزت درکړ ایمان مې درکړ دولت مې درکړ په سوسایټۍ کې قدر او منزلت مې درکړ سمج او فهم مې درکړ پوهه مې درکړه اولاد مې درکړ بچې مې درکړ بېشماره نعمتونه مې درکړه زما دین د پاره دې څه کړي دي جواب شته مونږ سره مونږ څه کړي مونږ د الله دین د پاره څه کړي دومره ستا سرویس وشو تا ټول عمر نوکري وکړه تا ټول عمر دکانداري وکړه تا ټول عمر زمینداري وکړه توجه خلکو قربانۍ ورکړې حنظله شپه تېره کړه سهار پیغمبر غزا آواز راغی پیغمبر جهاد له روان شو زه کمه قرباني وجاړم حنظله روان شو چې کله روان شو یو شپه تېره کړه یو شپه دلها ہے اور دلہن ہے یو شپه تېره کړه چې کله روان شو کہ پیغمبر جہاد لا دا اللہ پلار کی روان دی اور میں رنگ رنگیلی ہوں میں اور گھر میں مشغول رہوں کہ کل روان شو نائی ورطوی خزوطوی حنظلہ پلٹ کر تو دیکھو حنظلہ لگ راو گورنو ما خو یوش پتی رشو ما خو تو سملی دلیم نہیں ما تلک زان او غیا
چې زه تا وګورم چې د قیامت په ورځ خو زه ستا پہچان کوم. حنظله مخ راوګرځو که نه، حنظله مخ راوګرځو. حنظله ورته په جواب کې وایي دا مخ اوس محمد رسول الله طرف ته شوی دی، دا مخ اوس بل طرف ته نه راګرځي، بل طرف ته نه راګرځي. داسې ناوېګانې قربان کړي، اولاد یې قربان کړي، بچې قربان کړي. ځکه مسجد دی، مدرسه ده، پښتونه ته چې مسلمان دی، ستا پلار چې مسلمان دی، ستا نیا نیکه چې مسلمان دی، په تیاره نه یي. چا وینې توی کړې، چا بچي قربان کړه، چا مال قربان کړه، چا جان قربان کړه. ښه په تیاره مسلمان د جنت سندرې وایي، د جنت خبرې کوي، خلکو قربانۍ ورکړي، ځان یې قربان کړه. دیو جن اسلام مانه قرباني غواړي، اسلام وینه غواړي، قرآن وینه غواړي، حدیث وینه غواړي، ختم نبوت وینه غواړي، ناموس صاحب اهل بیت وینه غواړي. زه چانده نه غواړم، زه خیرات نه غواړم، زه مدرسه نه غواړم، ها وینه غواړي، وینه غواړي. اور بہا دو خون سڑکوں پر، بہا دو خون سڑکوں پر، مگر اتنا تو سوچو تم اسلام جب خون مانگے گا تمہارے پاس کیا ہوگا؟ تمہارے پاس لبڑ بسر کی دیر لوے اعزاز دی کم کار آکار اداری نہ کئی. مدرسہ دا حیات درس ور کئی اور مدرسہ دا قناعت درس ور کئی. صبر کئی قناعت دا بات ضروری دے کہ پراٹھا نہ ملاوے دا پساله روټه ژوند تیروا. دا درس قرآن او حدیث ورکوي. که چېرته پوره روټۍ نه میلاوې ده نو په ټوکړه ژوند تیروا. دا درس قرآن او حدیث او شریعت ورکوي. او خارج کې مثال شته، صحابي میلمه کور ته بوتلو، کور کې ښځې ته وي د خوراک څه شته، وایي دومره خوراک دی یا زما خوړل فرض دی. په ایمان یې وی صحابي دغه بچي نه هر اوده کړي و که نه، اوده کړي و که نه. ولې دا حدیث تاله درځي، په دې قرآن ته پوهیږې، په دې حدیث صحابي نه پوهېده. کاش چې تال ته وی چې تا ورته ویلو چې دا څه کې بچو باندې خو رزق خوړل فرض دي، فرض پرېږدې. بچي نهار وده کړه او ښځې هسې ګپ کې رښتیا هم تاسو بېګاله خپلې بیبي ته ووایئ وایي بېګاله به ته خوراک نه کوې چې څه چل درسره کوي. ځه ازمېښت دی، ازمېښت دی، چلو که صحابي ته یې تم خوراک مه کوو. که ما ورته دا وي والله چې کور کې مې پرېږدي، پرېږدي مې نه. وایي زه ناسته سیم درپسې خوراک نه راکوې. توجه بیبي ورته وایي زه به د لاټین د ډیوې اصلاح کیدای شي د جبرائیل په ذریعه زما د شپې د ماجرې نه الله پیغمبر خبردار کړي. صحابي پټ پټ ځان سره جاړي چې ربه ولې ما د میلمه میلمستیا ونه کړه، ما خو خپل هم خوراک ونه کو، زما بچو هم خوراک ونه کو، ما نه د میلمه په میلمستیا کې څه کسر راغی، ما اکرام ونه کو. زما نبي بیا په او صحابو په تاسو کې بېګا د میلمه میلمستیا چا کړې وه؟ صحابي پاڅېده، حضور میلمه زما کور ته راغلی و، د میلمه میلمستیا ما کړې وه. زما نبي فرمایي او صحابي، او صحابي، رب کائنات ستا باره کې جبرائیل راولېږه، ستا باره کې د قرآن آیات نازل شو، ویؤثرون علی انفسهم، ویؤثرون علی انفسهم. دا په خپل ځان باندې نور له ترجیح ورکوي، خپله په لوږه کې شپه تېروي، بل له خوراک ورکوي. دا د قناعت درس وایي اسلام ورکوي. څوک ورکوي؟ او دغه بل نظام زه په دعوې سره د دلایلو ټیم مختصر دی. دغه بل نظام وایي د حیرس تعلیم ورکوي. بولو بولو وایي وایه بولو. دي ښځې مې دوه درې دي، هر یو بیل بیل غواړي، خواهشات هم ډېر دي. قناعت والا زندگی د قناعت تعلیم زما نبی ورکړې، زما نبی ورکړې. اور کبھی کبھار کھانے کو نہ ملے پھر بھی وقت حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اهل به لغیر الله. څلور حرام څیزونه ذکر شو حرام دي. خو فقهای احناف یو مسله بل هم ذکر کړي، وایي د حالت د محمسي کې حرام خوړل جایز دي. حالت د محمسي دی چې د انسان موت واقع کېږي بیا ولا حرام خوړلو. خو فقها وایي حرام خوړل خو جایز دي. خو فقهاو دا مسله ذکر کړي چې یو طرف ته د خنزیر غوښه پرته، دلته خنزیر ذکر دی، یو طرف ته د خنزیر غوښه پرته او بل طرف ته د مسلمان حق پروت دی. نو په حالت د محمسي کې د خنزیر غوښه خوړل دله روا دي، روا دي، روا دي. د مسلمان حق نه خوري، دا اسلام دی. د مسلمان حق نه خنزیر اخرى، خنزیر دله جایز دی. د مسلمان حق د مالی غنیمت دی. دا د مسلمان په نوم څومره راشن وخوړو، دا د مسلمان په نوم باندې د لاک ډاون په نوم څومره پردي راشن وخوړ. اور سوشل ورکرز په نوم باندې چې کوم خلک خدمت کوي، مال به انجوز خدمت نه کوي. مسلمان به د مسلمان حاجت پوره کوي. څوک به پوره کوي؟ ته خیراتونه پخې، دیګونه خو پخې. حاجي صاحب ستا په ګاونډ کې دلته یو زنانه ده، کور کې د اوبو انتظام نشته،
د دې ګاونډیان نه بالټي کې اوبه راوړي یو معمولي چیل یې ځان نه تاو کړي پزول هلکان چې کوم ولاړ دي هغوی نه هم ستر پرده مات او کوم کور نه چې اوبه راوړي دغه کور د سړو نه هم پرده او ستر مات دي نو چې ته دومره دیګونه پخې ته پیسې راجمع کړه 10-15-20 هزار باندې هغې له کور کې بور وکړه هینډ پمپ ولګو دا صدقه ده که نه ده دا صدقه ده که نه ده او پوښتنه واوره ما سوشل ورکرز والا سره پیریډ واغسته توجه ما وی که د سوشل ورکر په نوم باندې که څوک خدمت نه کوي دا او دا کار نه کوي بیا به چې مسلمان د مسلمان دا ضرورت نه پوره کوي خیرات دې ته نه وایي چې ته شوق پوره کوي خیرات وایي اتباع د شریعت ته خیرات څه ته وایي خیرات څه ته وایي اتباع شریعت انفع للفقراء څه شی دی که دا مسلمان د بل مسلمان په کور کې هینډ پمپ نه لګوي بیا به انجیوز راځي بولو راځي به نه راغلي که نه دي راغلي په څومره کورونو کې هینډ پمپ یې ولګولي څومره چوکونو کې هینډ پمپ بور وکړو او په بزس کم ماله به دی لګوي بور خو یې وکړه خو ایمان یې درنه واغسته تاله باترومونه جوړ کړو خو ایمان یې درنه واغسته پخوا به علما لګیا انجیو داسې و هغسې و خفه کېږې موږ ټول چپ دي زم چپ یم ځه کړي ما له مدرسه کې څه کار کړي ښه اوان صاحب دې وجې نه مسلمان به د مسلمان حاجت پوره کوي او خپله زندګي د سنت مطابق جوړه کړو اخیری خبره دا ده زما د 2009 نه مدرسې سره بناتو سره تعلق دی زموږ تقریبا چې څومره طالبات دي او پازیل شوي دي الحمدلله ما په خپل لاس باندې واده کړي دي سرپرستانو ما سره مشوره کړې ده او د 2009 نه واخلې 2021 پورې زما د مدرسې د بناتو بې شماره شاخونه دي او د ټولو وفاق مدارس سره الحاق شوي دي صرف میز باندې من کم کسان چې دا جذبه لري چې اولاد بچي زمون په مدرسو کې سبق وي علم وکي دا جذبه دا چا ده زما بچي حافظ او عالم شو قاری شو دا جذبه ده خو دې جذبه سره یو جذبه بل جوړ کړي چې علم دې پیو کو رشتہ داری په مپاله دوستی په مپاله یاره جی اگر رشتہ داری نورم په خکړه ور کړه موکړه پلان کې سره دوستی وا دوستی پر رشتہ داری کې بدل کړه یو د لور ژوند باندې تباہ کې چې علم یو کو داسې کور ته په نکاح باندې رخصت که داسې کور ته چې د دې بخاري شریف قدر پکې مونږ ډېرې طالبات یې ولیدې استادانو لوچو فاضلات د معلماتو زړه ستړی شو او بیا داسې کور ته واده شي چې په هغه کور کې د بخاري قدر نه د مدرسې قدر نه نو زه به درخواست وکړم او منت به وکړم سرپرستانو ته چې په لور د علم وکړه کم سے کم چې عالم لی په نکاح کې ورکړي چاله او دې علماو سره مشوره کوي ما سره به مشوره کوي اله به رخصتي کېږي زما د داخله فارم کې دا دي دوران تعلیم نکاح مؤخر اور نکاح به د مدرسې د انتظامی په مشورې سره کېږي پس سره به کېږي دا یوازې ستا لور نه ده دا اوس زما لورم ده په دې یوازې ستا حق نه دی پوښتونه زما حق پې شته که نشته داسې فضول اوزګار یم چې ما دا 6 کاله 8 کاله ځان لړه ستړی کړ حق پې شته که نشته او تا سره رشته جسماني ده او ما سره رشته روحاني ده او د جسم رشته دا په مرګ ختمیږي او روحاني رشته د مرګ نه پس هم ثابت او جاری دا د علماء سره نسبت علماء سره ربط دا په مرګ نه ختمیږي دا روحاني رشته ده روحاني رشته ده دې وجه نه دا درخواست کوم چې لور خور په رشته کې چاله ورکوي د کم از کم عالم لی ورکوي بیا د قرآن قاري داسې قاري چې مدرس یې وري ښه دا پکې شرط دی چې مدرس به چې درس به کوي نور وضاحت نه کوم چې درس به کوي چې مدرس اور کم سے کم که نور سم نه کم از کم چې څلور میاشتې یا چلې په تبلیغ کې لګولي ګوره چې د تبلیغ خبر راله سبحان الله پې وویل چې د مولانا مې یاد کړو جواب هم رانه کړ زه به اوس خوښ شم چې قاري صاحب مې یاد کړ چا دا ونه چې سبحان الله خو چې د تبلیغ والا خبره مې وکړم بس تاسو په خپل ځان ښکاره کوئ ما غوسه کوئ خو زه شکر دی زه د هغې وجه ما ته پته ده هغه هم زه وایم انشاءالله عالم جوړېدل هم ډېر ګران کار دی دا هلکان به چې دا بلا څوک کوي چې زه به بیا واده کوم او قاري صاحب جوړېدل ګران کار دی او دا 4 میاشتې خو اسان دي د ټولو هلکان نیت وکړو مړ 4 میاشتې به ولګو کېدای شي که الله تعالی عالم راکړي ځکه سبحان الله په دې وي چې دا کار اسان دی نو چې اسان دی کوو به انشاءالله خپل وختونه قیمتي کړو انشاءالله او دا مدرسې سره تعاون وکړو انشاءالله دا مدرسه آباد کړو که دوی ته د کم څیز ضرورت د پیسو ضرورت د رحیلونو ضرورت د قرآن شریفونو د بخاري شریف د صحت د سیټ ضرورت او که هر قسمه اخلاقي ته نور سم مه کوئ خدا ډاکټر صاحب په ملا وټپوي دله شاباس ورکړي دا مدرسې والا شاباس ورکړي چې ستا په دې ادارې سره د بې شماره داسې خلک شته ډاکټران هم ډېر شي شته خانان هم ډېر خلک شته د خلکو داسې کورونه دلته بې شماره دي خو دا دلته چې کوم نظام روان دی دا په نورو ځایونو کې نشته دی د کور د پاسه دا نشته دی نو د دوی حوصله افزایي اخلاقي تعاون دا دی چې حوصله افزایي به یې کوو څه به یې کوو او مخالفت به او چې څوک مخالفت کوي هغه ته به څه کوو
دعا به ورته کوو ښه دعا به ورته کوو، نور څه نه کوو انشاءالله، دعا به ورته کوو. او دا مخالفت د ډاکټر صاحب نه، دا د ادارې والا مخالفت نه دی، دا د بخاري شریف مخالفت دی، دا د قرآن مخالفت دی. په خپل ځان دی ویاړېږي چې څوک د مدرسو خلاف کوي، او چا چې د مدرسو خلاف کوي ورشه. مشرف کوم ځای پروت دی؟ خبرې واخله که نه. مشرف کوم ځای پروت دی چې لال مسجد یې خراباو؟ جامع حبسه د بناتو مدرسې خلاف چې چا کړي د هغه حشر به مشرف سره کېږي. داسې ځان ګنده کړي دی، څه ووایم نو، داسې ځان ګنده کړي چې اسرائیل هم خواله نه راځي، هغه هم تیارېږي چې دن یې د کوم طرف نه راواخلم. کله هغه سخت شي او کله نرم شي، کله سخت شي او کله جوړ شي، کله کینه او کله پاسې. چاوې دا ولې ما پېښور کې بیان کو، ما اسرائیل وایي چې دله خو زاړه ورنږدې کېږم نه، همداسې ښه دی. پښتانه وایي چې سړی ډېر بیمار وي خدای اسانه کړي، پیسه پې کوي، په هغه نه اسانېږي، کار یې ډېر غلط کار کړی دی. لحاظ د مدرسو سره محبت به کوو او مدرسو سره تعاون څوک به کوي انشاءالله. دا مدرسه به آبادوي انشاءالله، جاني مالي تعاون به کوو، او دې سره که ځای موږ ته د پیسو ضرورت راته د نور څه ضرورت بھرپور انداز کې کوو به انشاءالله العزیز. ماهانه تعاون وکړو او دا شانتې جاني مالي تعاون وکړو، او اولاد بچي به رالیږو انشاءالله. قرآن به یې ختم کړي ستا کور ته به درځي، بخاري شریف به یې ختم کړي ستا کور ته به درځي انشاءالله. یو زنانه چې دیندار او عالمه شوه او دا کم کور ته واده شوه، هغه ټوله فیملي او ټول خاندان به الله تعالی دینداره کړي انشاءالله العزیز. ډېر لوی اثر دی د مستوراتو د بناتو د مدرسې. به هر حال ټیم ما هم ډېر واغسته، حضرت صاحب تشریف فرما دی، ختم بخاري به کوي. خو ما دا و چې اخلاص او تعاون به څوک کوي انشاءالله. صرف لاس را سره اوچت کړه، نور ته څه وایم نه، چې بل ځای ته کوزویم خیر دی. یارېږې مه نن مه یارېږه، ځه کوو به انشاءالله. ښه جي اوان صاحب وایي چې ما چې علم ورکوي چاله به ورکوي. نمبر 1 بولو، وای بولو. نمبر 2 اور نمبر 3 زه به داسې وایم، علمه څوک غواړي په ناواده کړو کې، علمه څوک غواړي لږ لاس اوچت کړئ که نه، مه یارېږه. پلار ته دله زه کیسه کوم جی غواړې نو هغه نو جو خدمت خیر دی، دا ځان له جدا مسله ضروري نه ده. څلور میاشتو نیت د چا دی چې انشاءالله زه به تبلیغ کې لګوم ماشاءالله. ودرېږه جي صاحب پسه دا 4 میاشتو ولا صرف لږ ودرېږئ که نه، 4 میاشتې به څوک لګوي ماشاءالله. جزاکم الله ماشاءالله، ټیک ده 4 میاشتې. ښه جي جزاکم الله بارک الله ماشاءالله. بس کین انشاءالله جزاکم الله. نوی کس زه ما تېر کال خو لاکډاون هغه بل کال زه کراچۍ کې 4 ځایونو کې پروګراماتو دستربندۍ وي، بیا پکې د اجتماع راغله. چې کله ما ته متوجه شي چې کله اجتماع راغله، زه به لږ نومونه لیکم، زه نومونه لیکم، ما ته متوجه کله چې اجتماع راغله د ملګرو زه چې زه اجتماع له اجتماع له لاړم. نو هلته زموږ یو جي صاحب د یو ورځ تعلیم هغه وکړه، بیا ما ته ته تعلیم وکړه، بیا ما په اجتماع کې تعلیم وکړم، بل ورځ هغه بیا تعلیم کوو. نو تعلیم کوي چې ما نه تپوس وکړه چې ما 4 میاشتې څنګه ولګولې. نو موږ ورته چې دا څنګه ولګولې، وایي دا تبلیغ والا راپسې تله راتله چې 4 میاشتې ولګوه. زنانو توجه غواړم، ښه د مستوراتو ستاسو د فایدې خبره ده او تاسو به ملګرتیا کوئ، هله به کار کېږي. وایي دا تبلیغ والا راپسې تله راتله چې 4 میاشتې ما چې تبلیغیان وزګار یې مړه زامن له ودونه کوم. وایي تبلیغ والا سره الله نړم زامن له مې چې ودونه وکړل نو انګوریانې رالې، لږ وخت پس الله نوسي راکړه. وایي زه هغه ډیوډۍ کې یو کمره کې ودیمه او ډراونې غوندې یم، ګیره مې هم د 5 وخته مونځ ګزار پیله نه و، مونځ هم کوم او ګیره مې هم د وروځې مې هم غټې دي، ګیره هم داسې ډکه ده. وایي نیم ودیم نیم ویښ یم او یو نوسې مې جاړي نه د انګور مې غېږ کې راغستې او ښکته برکۍ وته چې چپ شه چپ کېږي نه سم قیامت یې راکوز کړي. وایي ما پسې هغه کمرې ته راوسته، خو زه خو ګورم او اورم. او وایي ده ته وایي چې چپ شه، زما د انګور وایي که د اسخر مې وده دي او زه وده نه وم، وایي ویښ وم. وایي ما پسې کمرې ته راوسته او ماشوم چغې والې او ده ته وایي چې چپ شه. وایي چې دی نه چپ کېده، وایي ما پسې را دننه کړو، دې ماشوم ته وایي چې چپ کېږي او که نه چپ کېږي، ما ته یې ګوته ونیسله چې وایي ماشوم فورن چپ شو. وایي په ما ویښته ودرېده چې ښه انګور مې دې ورځ دپاره غوښته چې اوس ما ته وایي چې وایي بستره مې راواغسته ډاکټر صاحب او وایي لاړم امیر صاحب ته مې دروازه وډبوله چې